بسم الله الرحمن الرحیم. تمام تعریفونه، تمام حمد و ثنا د الله پاک د پاره ده. زه ګواهي ورکوم چې د سجدې لایق صرف الله پاک دی او د الله پاک نه غیر بل چا سجده کول دا ناروا دي. والله پاک یو دی. زه ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک رسول او بنده دی او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اخیره پیغمبر دی. یا الله د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په آل باندې دغه په اولاد باندې په تابعدارو باندې خپل رحمت او خپل برکت دا نازل کی. آمین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید درو کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک ماشاءالله آباد ساته. زموږ چې کوم وظیفه را دا صرف ورځې وظیفه را یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یاد ساتئ چې د یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ډیر زیات ناشنا فواید دي او ځان نه قسم نه وظیفې دي او ټول اقسام تاسو ته په دې ویډیو کې مخکې وایم. د یا بدیع معنا سره د یا بدیع مطلب دار ہے ناشنا پیدا کون کیا، اے بغیر د اسباب پیدا کون کیا. نو کم بنده چې د یا بدیع وظیفه کوي انشاءالله العزیز د دې کلماتو په برکت باندې والله پاک بغیر د اسباب د انسان لا رزق ورکی. الله پاک بوله نوکری ورکی، الله پاک بوله حاجت پوره کی. چې څونه مسلې مسائل دي دا ټول بوله الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې دا پوره کی. یاد ساتئ د یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع مختلف وظایف دي او د هر سره لپاره بیل طریقه را انشاءالله العزیز په دې ویډیو کې مکمل هغه تفصیل دا کوو. د عمل نه مخکې تاسو د یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع د هغې چې څومره مفهوم دی دا واوره. یاد ساتئ چې یا بدیع العجائب اے نیکی ورکوونکیا، اے خلکو سره احسان کوونکیا، اے نوی پیدا کوونکیا. بغیر د اسباب الله پاک نوی څیزونه پیدا کوي. نو اے پروردګاره زمونږ دا کارم بغیر د اسبابو کې ستا کاروبار پکار دی او دغه ذهن کې مفهوم راوله الله پاک بغیر د اسبابو څیزونه پیدا کوي. نو اے بغیر د اسبابو پیدا کوونکیا، هر یو چیز ته بغیر د اسبابو پیدا کې زما د نوکري موکا، زما د کاروبار موکا. دغه رنګې رشتې دپاره که موږ کوو نو بغیر د اسبابو پروردګاره زموږ د رشتې انتظام وکړه. دغه سوچ دا به خپل ذهن کې راولي او دغه رنګې دا وظیفه به وکړي انشاءالله العزیز. په یو څو ورځو کې به الله پاک ستاسو ټول کارونه دا برابر کړي. چې کوم طرف ته موږ ګورو هر طرف ته مهنګایي ده، هر طرف ته بدامني ده، هر سړی قرضدار دی. نو څوک چې دا وظیفه کوي نو د مهنګایي چې کوم توپان دی دا سړی به د هغې شکار کېږي نه، یا دا زنانه به د هغې شکار کېږي نه. دومره پاورفل او دومره بهترینه او ډیره زیاته لاجواب عمل دی محترمه. د کوم مقصد دپاره کې دغه مقصد دغه خواهش دا په ذهن کې راوله دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول مقاصد او خواهشات دا پوره کړي. نو راځئ چې زه د عمل لپاره د عمل نه مخکې دا خبره چې موږ به 15 وخت پابندۍ سره لمونځ کوو، د قرآن مجید تلاوت به کوو، ځان به د ګناهونو نه دا ساتو. نو موږ سره لومبی عمل د یا بدیع العجائب بالخیر دا دی د چا که په بدن باندې درد وي یا تکلیف وي، په سر باندې درد وي، په لاسونو خپو باندې درد وي، د چا د ګردې درد وي نو په هغه ځای باندې د لاس کیږي او دغه رنګې یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع دا د 111 پوری وي او دغه ځای په دم کې انشاءالله العزیز په یو څو پیر ویلو سره به الله پاک دغه درد دا به قلار کړي او دا به درد شکایت به ورته بالکل به نه وي او دغه رنګې تکلیف به ورته بالکل دا نه وي. د یا بدیع العجائب بالخیر ډیره زیاته ناشنا وظیفه بله دا ده چې دا وظیفه به ستاسو ژوند دا بدل کړي
او د هغې طریقه کار به دا وي چې د هر مانځه نه بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع دا 21 پیرې ویل پکار دی د هر مانځه نه بعد او بیا ذهن کې دا سوچ راوله ای بغیر د اسبابو پیدا کوونکیه زما دا کارم بغیر د اسبابو کې او دغه رنګې 15 کاغذونه دا به راوالي 15 کاغذونه به راوالي په یو کاغذ باندې یا بدیع العجائب بالخیر دا به ولیکي په ډبل به مو لګي 15 واڼو باندې ولیکي یو کاغذ به کېږدي په کور کې چې کوم ځای کې ته پیسې ږدي بل کاغذ به کېږدي په سورلی کې که ګاډی وي موټرسایکل وي دغه رنګې څه کومه سورلي ده په دې کې به کېږدي او 3 نمبر کوم ځای ستا د کاروبار دی دکان دی د جاب چې کوم ځای دی هلته به کېږدي او دغه رنګې ورپسې به قرآن مجید کې کېږدي او یو به په خپل جیب کې دا کېږدي نو یاد ساتئ چې دا 15 ځایونه کې به دا کېږدي او بیا تماشا کوه چې الله پاک ستا مخ څنګه روان دی الله پاک ستا روزګار را څنګه بړاوي یاد ساتئ محترمو چې کار دی د یقین چې څومره موږ یقین کوو دومره به فایده سوا کوي او څومره زموږ یقین نه وي نو دونه به محروم یو ځکه الله پاک 99 نمونه دي الله پاک وایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله پاک د پر خپل نمونه دي او تاسو الله پاک په دې نمونه باندې رابلئ او دا رنګ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ارشاد مبارک دی چې کوم سړی د الله پاک دا 99 نمونه یاد کی فرمایي چې دا سړی به جنتی وي څونه چې مشران دي څونه چې اکابرین دي هغوی د یا بدیع العجائب بالخیر ډیر زیات خاصیتونه دی ښودلي بل یو عمل دی د یا بدیع تا به له مخ باندې لاس راښکلی نه الله پاک به ستا حاجت دا به ایسته پوره کړي نو سبق و موږ به درود ابراهیمي دا به 11 پیرې وایو درود ابراهیمي کوم چې د مانځه درود شریف دی دا به 11 پیرې وایو بیا به د هغې نه بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع دا به 111 پیرې وایو سل او 11 پیرې دا به وایو او بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف وایو یا به 11 پیرې درود شریف وایو او یاد ساتئ د عمل نه مخکې به 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړو او بیا چې سم د الله پاک نه غواړئ سم غواړئ انشاءالله العزیز مکمل یقین سره مکمل توجه سره مکمل دھیان سره تاسو به تماشا وکئ چې الله پاک به زموږ حالات دا بهتر کړي تاسو به ګورئ چې څونه یقین الله پاک کو زبنده ته اقمر ورسېږم چې څومره دا باندې ما باندې یقین کوي چې څومره زمونږ یقین مضبوطو دومره زمونږ کار دا مضبوط او دا ټیټ وي الله پاک دې زمونږ او تاسو یقین دا برابر کړي الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه پوره کړي او د وظیفې اجازه د هر چا ته ها چې مکمل ویډیو کتل مکمل هر چا ته د وظیفې اجازه ده ما کې خلکو سره هم شیر کول شي دغه رنګ په خپل هم کول شي او چاته خود هم شي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته